أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. دا سورة نساء آیات نمبر 2 او پارا نمبر 15 دے آیاتی کریمہ کې د علماء و مفسرینو د وینا مطابق یو حکم ذکر کیږي د احکاماتونه. څنګه چې مونږ ویلو چې سوره نساء دا درې حصے ده. اوله حصہ آیات نمبر 57 پورې ده او بیا په دې کې درې بابونه دي. اول باب کې اتلس احکامات ذکر کیږي. نه اول نمبر آیات کې تمهید ذکر شو، تمهیدی خبره اول آیاتی کریمه کې ذکر شو. اوس اتلس احکامات ذکر کیږي د فار د ظلم. چې ظلم په بچا باندې نه کیږي، یتیمانو باندې، زنانو باندې، په هیڅ چا به ظلم نه کیږي. نمخ اول آیاتی کریمه کې هغه په تور تمهید سو خبره ذکر شوې. اوس د آیاتی کریمه کې د احکاماتونه اول حکم ذکر کیږي. حکم دار یتیم باندې به ظلم نه، یتیم باندې به ظلم نه، دا اول حکم ذکر کیږي د آیاتی کریمه کې. د دې آیاتی کریمه د مخکې آیاتی کریمه سره ربط چې دی هغه دا دی چې مخکې آیاتی کریمه کې دا خبره ذکر شوه په طور د تمهید، او هغې فرمایل چې یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم، ای خلکو تاسو د خپل رب نه ویریږئ، تقوا اختیار کړئ. د مخکې ذکر د تقوا وشو، دې آیاتي کریمه کې مقتضا د تقوا ذکر کېږي چې تقوا تقاضا څه ده؟ هغه دا ده چې په چا به ظلم نه کوې او یتیم ته خپل حق څه کړه؟ حواله کړه. دا تقوا سره مقتضا ده. د تقوا تقاضا دا ده چې حقدار ته خپل حق حواله کړه، په چا باندې به ظلم نه کوې. صحیح دی که نه؟ وآتوا اليتامى اموالهم، تاسو ورکړئ یتیمانانو ته. وآتوا اليتامى، ورکوئ یتیمانانو ته اموالهم، مالونه د هغوی، یتیمانانو ته د هغوی مالونه حواله کړي. یتیم چاته وایي؟ یتیم هغه چاته وایي چې د هغه پلار مړي او مور یې ژوندی او دی نابالغ. که مور یې ژوندی که مړی خو چې پلار یې وفات دي او دی څه دی نابالغ، د دغه هلک ته یتیم وایي. نابالغه دی، پلار یې مړ دی، د دغه هلک چې دی دا یتیم دی. د یتیم د مال به کفالت، حفاظت، دغه به حفاظت کولی شي. نه دې وجې نه یتیم ته یتیم دې وجې نه وایي. دا یتیم جمع دا د یتیمتون ده یا د یتما ده یا د یتاما ده. په هر حال دغه ځان له خبرې دي، خو یتیم دغې ته وایي چې هغه بابا مړي او دی نابالغه دی. او که داسې نه وي نو بیا خو ټول خلک یتیمانان دي. صحیح دی که نه؟ بیا خو ټول یتیمانان دي، ټول چې څومره مشران دي دي خامخا پلاران مړه دي، لکه انا لله شوي دي. نو بیا خو هر سړی یتیم دی. یو شاعر وایي لیس الیتیم یتیم الذي مات والده بل الیتیم یتیم العلم والادب. یو خو زموږ د معاشرې یتیم دی که نه؟ یتیم څوک دی چې پلار یې مړ دی.
شاعر وای یتیم دغه نه دی. لیس الیتیم یتیم الذی مات والده بل الیتیم یتیم العلم والادب. وای یتیم هغه نه چې پلار مړ شوی دی، بلکې یتیم هغه انسان دی چې د علم نه محروم پات شو، د ادب نه محروم پات شو، دا یتیم دی. چا سره علم نو، دین نو، ادب نو، وای اصل یتیم دغه دی. مونږ خو دې یتیمانان وایو. ته پوهېږې لکه یتیم څه کم یو دی؟ خوش ډېر فرق. یتیم هغه دی، شاعر وایي لیس الیتیم یتیم الذی مات والده بل الیتیم یتیم العلم والادب. وآتوا الیتاما ورکوئ یتیمانانو ته اموالهم مالونه د هغوی. د یتیم به خیال ساتلی شي، د یتیم د مال به حفاظت کولی شي. نبی کریم محمد عربی فرمایي صلی الله علیه و وسلم انا وکافر الیتیم کهاتین او کما قال رسول الله صلی الله علیه و وسلم. دا چې نبی رسول الله وای چې کوم انسان یتیم کفالت کوي ما او دغه انسان چې کوم انسان یتیم کفالت کوي ما سره جنت کې دغه شان دي څنګه چې ادو بوتي سری او وسها چفتي. وآتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تتبدلوا او مخله تاسو الخبيث فلت مال بالطيب فبارا په مقابله د پاک مال کې. ولا تتبدل الخبيث بالطيب او ماخله تاسو پلیت مال په مقابله د پاک مال کې، په بدل د پاک مال کې. ینه د یتیم مال سره پر حرام نه سره پر خبيث او استخپل مال حلال پاک دی، هغه سره پر سره طيب دی. نه تو ګورا د یتیم مال باندې خېټه ولا چی او چې دینو کنه لکه داسې نه پکا. ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تتبدل الخبيث بالطيب او مخله تاسو پلیت مال په مقابله د پاک مال کې. یو معنا ده. بل معنا امام قرطبي یو معنا کړی ده، هغه وایي ولا تتبدل الخبيث تاسو مخله ردی مال بالطيب په مقابله د کرم مال کې. تاسو سره کرم مال تاسو سره و چیلې سره په مزیدار یا ګړه ده خسته سره بره او بل د یتیم چیلې را یا د یتیم ګړه ده او یتیم د کنه ورکوټه خدای مال تاسو سره ده کنه د حفاظت کې نتاوی دا سربا ګړه ځان تکړه او خپل چپړه ګړه هغه ورکړه یا تاسو سربا چیلې ځان تکړه او هغه چپړه چړه زړه چیلې هغه ورکړه. سي ده کنه دا کار دا خونه کوتا وسوی بدای په اسم باندې اسم مقابله کتاب اسم دی. جاهلیت کې بدا کار او چیلې مې ته واشته او چیلې را راکړه، ګړه مې ته واشته او ګړه را راکړه. امام قرطبي وی دا کارا او دغه مال یا والا او یادار چې ویلکا دغه پیسې دراهم تاسو سره پراتی د نانیر دي، هغه کړه دي اوریجنل دي، نتا دا نه راواغشتا سره جعلی او یا کوټا نتا دا نه کړه راواغ سره مقابله کې تا هغه سره کوټا بیکاره ده. تاسو دا مکو ولا تتبدل الخبيث ما خلطا سفريت مال بالطيب مقابله فاک مال کې یا ما خلطا سو حرام مال په مقابله حلال مال کې. استعمال خپل سره لپاره حلال دی او د یتیم مال سره لپاره حرام دی. تدات سکه د یتیم حفاظت کې راغله مال په حفاظت کې جسه مکوا په یو تو ګناګارې کې ندی آیات کریمه کې آیات کریمه کې وآت الیتاما یو حکم ذکر شو او ولا تتبدل الخبيث دا یو نه ذکر شو. نه دا دویم حکم اوله نه او دویم حکم دلته تبدل په معنا استبدال سره دی. ولا تتبدل الخبيث بالطيب یا په معنا استبدال سره دی یا په معنا تبديل سره دی. تبديل باندې سره چې شي نکاره د کوټه مقابله کې سکه نه اخلي، دا په معنا تبديل سره یا تبدل په معنا د استبدال سره دی چې ته اخلي او سکه حرام سکه ورکه بیکاره ورکه دسه باندې کې استبدال او تبديل غاڼه باندې سکیږي. ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم دا دریم حکم دې معنی ده. ولا تاكلوا تاسو مخره اموالهم مالنا اغي الى اموالكم خپل مالونه سها دا غي مال خپل مال سره نه خوري. دې معمول ته به دې موته دې سوي
ما مت به دې متا وزاغه نه چې دې نو او یتیم یو ماشوم دی او دا خو چا خبره غټ لخر دی دې طرف ته د تر بچی دی نه داغه نه دی خشکره دوړو راډه کوي خپل وسره یو ګټي کی او وسوي وای دا خو هغه مون سره دی نو مزه کا کنه دا کار حرام لا يجوز لك اطب حرام کسي اخطي كم وقت سے مکوا ولا تاكلوا تاسو مخر اموالهم مالون داغي الى اموالكم مالون خپل سها الى فمانه ما علي دخل مالون سها یو سورت کې خیر دی سورت بقره کې مونږ ویلو ان تو خالدوهم فاخوانكم في الدين کداغي مال بل مال سره ګټ کی او تا ته پاره کې خرج دی تکلیف د غل وزن لټه په وزن لټه په نو به مشکل ده کنه خیر دا غره دا وی سوړ راواله ولا په خپل وسره یو پدیره کوي وځه کا پاخه کله خپل روټه ورکا پته خپل روټه والا وین تو خالدوهم فاخوانكم في الدين امام قرطبي وی دا آیات کریمه د دې آیات کریمه حکم د سورۃ بقره سره سره منسوخ دي صحیح ده کنه ولا تاكلوا مخرطا اموالهم مالناغي الى اموالكم مال خپل سها ولي علت ذکر گئی انه كان حوبا كبيرا انه يقينا دا خوراک دی یتیم دا مال چي دي حوبا كبيرا دا گناوی دا انه يقينا دا خوراک دی یتیم دا مال چي دي كان دي حوبا كبيرا گناویا لم يكن دا د دې ګنا نه ځان ساته د دینه ځان ساته ګور دا سکه تاسو نخیال بګوي د دینه وځان ساته په جون کې بدان نه راواله یا جون تاسو شي تریخ شي نو ولا تتبدل الخبيث بالطيب معلومه تاسو پوښښ کنه اسانه ده کنه ګرانه خو ده ده ولا تتبدل الخبيث بالطيب یومانا امام بغوی دا کوي ماخله تاسو مال یتیم چې حرام د تاسو لپاره په مقابله د حلال مال د پاک مال کې چې هغه تاسو مال دی صحیح دی دا متاو ته بیا سول خي واچوله چې خبر پوره شي ندی آیات کریمه کې اول حکم ذکر شو د غتل احکاماتونه هغه د پر ظلم په یتیم باندې معاشره کې ظلم نه که په یتیم باندې ظلم معاشره کې نبی معاشره بیګړو د تبا ورباد ده او کله خیال ساتل شو لحاظ کې دی شو داغه د مال داغه د جان دا معاشره بیا سره خسته معاشره ده او دا باعث د برکت ګرځي آیات کریمه کې درې خبره ذکر شوې یو حکم دو نهي یو حکم دو نهي یو کار کوا دو کار باندې کې سیده ان شاء الله دې په یاد بشي بس قدر رحمت اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا لازم نرازش يا لكل گناهونو معاف اللهم سره د سقران کې مشران دي کشران نوجوانان الله دې د ژوند کې مال حال کې برکتونه واچي ټول خالون الله رحم وکرم څومره حاضرین دي درته یا په هر من سره موبایل ذریعہ سره درس قرآن اوري الله دې ژوند کې برکتونه واچي مشکلات پریشانه ختم کړي څومره مسافر بهر ملکونو کې مسلمانان ټول زموږ خاص کر ورسیز پاکستانی زموږ څومره دي الله دې چې کوم مشکلات پریشانی دي د مهي درجه الله ولا ختم کړي دا چې کوم سوچونه فکرونه دي الله برکت واچي کوم مقصد د فارغ الله دې کامیاب کامران پر ګورو د خیر او شر سره الله دکې منګول راوستي کی الله زموږ راضي شي څومره په دنیا کې مسلمانان پریشانو کې دي الله ټول باندې خپل رحم او کرم وکړي د پریشانو نه الله وباسي زموږ راضي شي یا الله زموږ راضي شي مونږه بار بار خلانو ته بوتلي سره د آداب ولا سره ستاد رضانا سره د قبولیتنا دا ټول اخره خاتمه په ایمان کې صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین صلی الله تعالی